یوم عاشورا را روان د چهارشنبه او د زیارت ورځ دا به 9 او 10 محرم الحرامي په دې باندې روزه نیول د ثواب خبره ده او بیا په 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورا باندې د خپل وس مطابق په ځان باندې په خپل اهل او عیال باندې معمولی فراخي اوکې یعنی راتلون کې د زیارت ورځ دا یوم عاشورا دا خاص طور په دې ورځ باندې په خپل خرچو کې په بچو باندې معمولی فراخیو کې په دې باندې به الله دومره برکت در کی چې طالب الله راتلون کې ټول کال دغه شان فراخي در کی او په یوم عاشورا باندې روزه نیول دا حضور علیہ السلام نیولی دی سنت تی او بیا فرمایلی وی کمال الله راتلون کی کال زندگی راکړه او زه راتلون کی کال ژوندیو ما نو زب بیا د دین یو ورځ مخکې روزه ور سره کوم یعنی 9 محرم او 10 محرم به روزه نیسم نو د دین معلومه شو چې د 10 محرم الحرام په دې باندې روزه دا سنت او دا 9 محرم باندې مستحب ده حضور علیہ السلام کال حیات پاتې نشو ژوندې پاتې نشو خو به هر حال د خپل خواهش اظهار وکړو نو مسله دا شو چې په 10 محرم الحرام یوم عاشورا باندې روزه نیول دا سنت دی او د دین یو ورځ مخکې یا یو ورځ ورپسې روزه نیول دا مستحب دی دا د حضور علیہ السلام خواهشو الله پاک دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي